أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك او تپوس کی دا خلق ستانا صلی اللہ علیہ وسلم عن المحیج پبارا د زید حیث کی قل تورتو آیا هو ازن دا خو زید گندگئی دے ويسألونك او تپوس کی دا خلق ستانا عن المحیج پبارد حیث کی پبارد دغ بیماری کی قل تورتو آیا ہوا دا خو ازن گندگی دا فاتزل النساء نو ڈڑو کئی دا زنانونا فی المحیج پزید حیث کی فاتزل النساء نو ڈڑو کئی دا زنانونا جدا شید زنانونا فی المحیج ووقت حیث کی ولا تقربوهن او من نزدیکی گئی دی زنانو تا حتی تردی یطهرنا چی پاکشی بیماری ختمش فاذا تطهرنا پس کلا چی خی پاکشی فأتوهن نراتل کوئی دی زنانو تا من حیثو دہا غزینا امرکم اللہ چی حکم کرے تاسو تا اللہ پاک ان اللہ یقینا اللہ پاک یحب التوابین من کید بار بار توبہ کون کو سرا ويحب المتطهرين او من کید زان پاک ساتون کو سرا نساؤکم بیبیان استاسو حرس لکم زید کروندی استاسو دے نساؤکم بیبیان استاسو حرسن زید فصل دے لکم استاسو دا پارا فاتو نوراتل کوئی حرسکم زید کروندی خپلتا ان ناشئتم پکما طریقہ چخو خیستاسو وقدمو او مخیولی گئی لانفسکم دا پارا دا فائدے دا خپلو زانونو نیک اعمال وقدمو او مخیولی گئی نیک اعمال لانفسکم دا پارا دا فائدے دا خپلو زانونو واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا وعلمو او پوہ شئی پدی خبرہ انکم چیقنن تاسبا ملاقوه مخامخ کی گئی دا اللہ سرا وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو تا ولا تجعل اللہ او مگر زوی تاسو نم دا اللہ عرضتا مانع منکون کے لئیمانکم دوجی دخپلو قسمنا ان تبرو دنیکی کولنا وتتقو او د پریزگاری کولنا وتصلحو او د اصلاح کولنا بین الناس پمیز د خلقو کی واللہ او اللہ پاک سمیعون اوری ارس علیمون پوادی پارسبانی دایت گران دے دی اول ترجمہ بیا کو ولا تجعل اللہ او مگر زوینم دا اللہ عرضتا منکون کے لئیمانکم دوجی دخپلو قسمنا ان تبرود نیکی کولنا وتتقو او د پریزگاری کولنا وتصلحو او د اصلاح کولنا بین الناس پمیز د خلقو کی مطلب دا چې باز خلق اغیری قسمو کی دیو نیک کار د نکولو چې بیا ورته خلق کوئی دا نیک کار ته ولې نه کې دا د تقوا کار ولې نه کې یا د خلکو په منځ کې اصلاح ولې نه کې ناغوی ما قسم خوللې دی د دې قسم د وجې نه زه دا نیک کار اوس نشم کولی نو دې آیت کې پاغي باندې رد دی الله فرمایي چې تاسو د الله نوم استعمالوي د دې لپاره چې د نیکۍ نه پیژان بند کړئ نو دا کار جایز دی ولا تجعل الله او مگر زوینم د الله عرضتا منکون کې لایمانکم د وجی د قسمونو استاسنا ان تبرو د نیکی کولنا او د تقوا کولنا وتصلحو بین الناس او د اصلاح کولنا پمیز د خلقو کې والله او الله پاک سمیع اوریدون کې دی د هر څه علیم په دې پارسبانی سمیعون اوری ارس علیمون پوادی پارسبانی لا یؤاخذکم اللہ ننیسی تاسو لرا اللہ پاک باللغوی پاغ بیزے خبرو باندی فی ایمانکم پقسمون استاسو کی لا یؤاخذکم اللہ ننیسی تاسو لرا اللہ پاک باللغوی پاغ بیزے خبرو سرا فی ایمانکم پقسمون استاسو کی
لیکن یؤاخذکم نشی تاسو بما فاغس سرا کسبت چنیت کړي وی قلوبکم زړونو تاسو والله والله پاک غفور بخون کې دی حلیم صبرناک دی للذین دپارا داغ کسانو یؤلون چې قسمونه کوي من نسائهم د خپل بیبیانو تربصو انتظار کول دی 4 اشهر سلور میاشتې للذین دپارا داغ کسانو یؤلون چې قسمونه کوي من نسائهم د خپل بیبیانو نو د دې خلکو د پاره سو کم دي تربصو انتظار کول دي 4 اشهر سلور میاشتې فإن فاؤ کچرتا رجوع کړ دي خاوندانو خپل خزوتا پدې موده کې دن فإن الله پس یقینا الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان دی وإن عزموا الطلاق او کچرتا دي پوخ قصد او اراده وکړه د طلاق فإن الله پس یقینا الله پاک سمیع او هرڅ علیم په دې پارسو والمطلقات او طلاق شوه زنانا او طلاق کړي شوی زنانا یتربصنا انتظار بکئی بانفسهن د خپل ځانونو په باره کې 3 قروء 3 حیزنا 3 قروء 3 بیماری ولا يحل لهن او جائز ندی د دې زنانو د پاره ان یکتمنا چې دی پټ کی ما اغسو خلق الله چې پیدا کړی د الله پاک فی ارحامهن د دې پر رحمونو کې د دې په ګیډو کې ان كنا کچرتا دا زنانا یؤمننا ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او پورز رستونه باندې وبعولتهن او خاوندان د دې زنانو احق ډیر حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې زنانو فی ذالک پدی مدکه ان ارادو کچرتا اراده لري دوی اصلاحا د اصلاح کولو د جوړ جاړخ ولهن او د دې زنانو د پاره حقونه دي مثل الذی پشان د اغه علیهن چې پدی زنانو باندې دي د خپل خاوندانو ولهن او د دې زنانو د پاره حق ته مثل الذی پشان د اغه حق علیهن چې په دوی باندې دي بالمعروف د شریعت مطابق بالمعروف د دستور مطابق یعنی څنګه چې د خاوند حق ته په خځې باندې دغه شان د دې زنانو حق هم شته په خپل خاوندانو باندې وللرجال او د نارینو د پاره علیهن پدی زنانو باندې درجه یو خاص قسم درجه ده والله او الله پاک عزیز زورور دی حکیم حکمت والا دی